تعلیم د انسان بنیادی ضرورت دی. د دې بنیادی ضرورت او ښه تعلیم د حصول لپاره ښه تعلیمي ماحول پیدا کول د ریاست د واکدارانو ذمہ داری ده. خو د ریاست دغه ذمہ داران د کوز ډیر اوچ سبق ویونکو هلکانو ته په دې ذمہ داری پوره کولو کې ناکام ښکاري. ګورنمنت های سکول اوچ آبادی په 1902 کې په وجود کې راغلی. د وخت تیریدو سره د سکول آبادی زړه شوي، کړکۍ ماتې، جالونه شلیدلي او شیشې پکې هم نشته. باران پکې دننه کلاسونو ته ځي. سکول کې موږ دا 4-5 کاله په دې کې سکار نه دی شوی. د دې کړکۍ ټولې خرابې دي، جالونه تیتلې، شیشې پسې نشته. ټول زموږ MNA صاحب هم راغلی او هم زما کار به اول دا وي، خو په هغې کې بیا دا کار یې ونه کړو. زمونږ دا چت خراب دی چې باران شي نو په کلکو کې اوبه هم راننوځي. چت د پاس نه لکه خاورې پې هم راولیږي سر چې کله باران شي نو موږ له د وخته چوټي راکړي. د سکول آبادۍ خپل میعاد 100 کاله مخکې پوره کړی. دیوالونه ځای په ځای چاودلي او چت کې سیخان ښکاره شي. کوم نه راغلی یم دا ټول سکول داسې خطرې چې باران چې کله وشي د هر یو کلاس نه نو دا دایم کوي اوبه ترې راساسي. د MNA نه دا توقع وه، خو هغوی وي چې زموږ اوله کار به دا وي چې موږ به ستاسو له سکول جوړوو، خو دا ونه شو. زموږ دا هغوی ته دا درخواست کوو چې موږ دپاره یو نوی سکول جوړ کړي. د سکول کمرې تنګې او هلکان په ځمکه ناست په سبق ویلو مجبور، بل هېڅ لار نه لري. یو کلاس کې 95 کسان ناست دي، یو کې 118 ناست دي، هغه هم په جومات کې ناست دي. د دې سکول آبادي په کال 2000 کې د محکمه تعمیرات له طرفه ناقابل استعمال ګرځولی شوې ده. 2000 کې زموږ د سکول بلډینګ چې دی نو هغه CNW والا ناقابل استعمال ګرځولی و. موږ ته دا هدایت یې راکړی چې تاسو ځان له بل بلډینګ هایر کړئ، هغې ته واړوئ. خو مجبوري دا ده چې زموږ په اوج کې دومره غټ بل بلډینګ نشته دی. نو د هغې نه پس زموږ که په دې کې وړو ته سبق وایي یا زموږ نو دا د ماشومانو د زندګۍ سره موږ لوبه کوو چې زموږ بلډینګ ټول کریک دی. زموږ د ګورنمنټ نه خصوصا د خپل ډپارټمنټ او CNW نه دا مطالبه ده چې موږ له په اوج کې د دې هایر سیکنډري بلډینګ او د دې سره دویم های سکول منظور کړي. دویم د خپل MPA ډاکټر ذاکر الله صاحب چې هغه په خپل کې خامپور کې زیات ترقیاتي کارونه کړي، که هغه غواړي نو زموږ د اوج بلډینګ مکمل کېدی، خو نه معلوم چې هغه ولې زموږ دې طرف ته توجه نه ورکړل. زموږ MNA ملک عظمت خان یو ځل دوه راغلی و، خو هغه هم دې له توجه ور نه کړه. یو پروګرام یې شروع کړی چې تاسو راشئ، زه به د ایجوکیشن منسټر سره تاسو اسلام آباد کې میلاو کوم او د ترکي د فنډ به تاسو ته د بلډینګ دپاره پیسې میلاو شي. خو تر نن تاریخه پورې د هغې 2 کاله وشو، زموږ MNA صاحب په هغې باندې بیا لکه زموږ سره رابطه ونه کړه. او بار مطلب دی چې د قوم مشران سیاسي نمایندګان هم راځي، هغه دا خبره کوي چې داسې د دې د ډسمنټلینګ پروګرام روان دی، خو لا تر اوسه دغه حالت دی چې کوم ستاسو د مخې دی. اوچ د کوز دیر نه منتخب د قومي اسمبلۍ د غړي ملک عظمت ابایی کلی دی، چا چې د خپل حفاظت دپاره د کور دیوالونه په اولني کال نوي او دنګ کړه، خو په 9 کیلومتر فاصله کې د غریب ولس د بچو د حفاظت نه په ډډه ښکاري. محمد اسرار، خیبر نیوز، اوچ.